الله زما بندگانو ټولې واورو الله پتا سبحانه د چې یو پیرلو کړی دا یې کاروانو علمي سم خلکو علمي جوړ والا چې الله ستاسو د خیر لپاره الله ستاسو د هدایت لپاره د یو پیغمبر را لېږلی دی چې ستاسو په خیر خوشحالېږي او ستاسو په خفګان باندې خفه کېږي او اخیره کې الله داسې وایي بالمؤمنین رؤوف رحیم په مؤمنانو باندې انتهایی د حد نه زیات مهربانه دی د حد نه زیاته مهرباني واورئ ګورئ دغه ګورئ وایي د بخاري حدیث دی چې یو موقع به داسې د الله پیغمبر په حوض کوثر ولاړي او دومره شدیده ګرمي به وي چې د هغه ګرمۍ د وجې نه به دا هر یو سړی په دې خپلو خولو کې د مرۍ تندیزې ملومي وایي د الله پیغمبر ډیوټي به چې کوم دی د قیامت په ورځ باندې په حوض کوثر راشي چې هر امتي ته به چې کوم دی اوبه په لاس کې نیسي او د الله پیغمبر د هغه مبارکو لاسو نه به وبالي او هر سړی به چې کوم دی د نبي علیه الصلاة والسلام ته اوبو نه سیراب کېږي څه کسان به روان دي دا حدیث کې داسې راځي چې فلیزادن کما یزاد البعیر الضال وایي څه ښځې به راروانې دي د کار یا د لوی سړو یا څه سړي به راروانې دي د لوی سړو یا د کار او ملایکې به ورته داسې څپېړې ورکړي لکه هغه پردې اوښ چې شوتلو ته واوړه مالګې راشي ویشړي په حوض کوثر کې دا د الله د پیغمبر د جناب محمد رسول الله صلی چې کومه مشهوره ډیوټي ده قرآن کې سورې کوثر کې الله وایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا الله د پیغمبر هغه بهترینه ډیوټي چې موږ دې ناستو خلکو کې به قیامت په ورځ باندې دا ناست مسلمانان بوډاګان پاسپارټه ناست دي خویندې میندې دا الله د پیغمبر چې څومره اوبدین دي دا به د ډېرې ګرمۍ او د ډېرې تندې له وجې نه د تیږې قارغه په شان د الله د پیغمبر خواته ورځي او د الله د پیغمبر د ګیلاس نه به اوبه څښي خو هغه حدیث کې داسې راځي چې څه خلک به د کار راشي څه خلک به د ویزم راشي دا ملایکې به داسې په دې کوړه باندې ووایي لکه هغه پردی اوښ چې پردي پټي ته ورشي مالګې وشړي نو نبي علیه الصلاة والسلام به غږ وکړي چې اوسئ حابي دا پرېږده لکه چې دا زما امتین دي دا زما ملګري دي زما ډیوټي دا ده زه په دې ځای باندې ولاړ یم دوی به راځي تا واورېدو او دوی ته به زه اوبه ورکوم نو هغه ملایکو د خولې نه به راوځي وایي نبي علیه الصلاة والسلام ته به ملایکې وویل چې یا محمد ای د دعاڼو جانو سرداره انک لا تدري ما احدثوا بعدک تا در سر دا پته نشته دا هغه ښځې نه دي واړولې ده کومې ښځې چې تا په دې خپلو سترګو باندې لیدلې دا هغه فاطمه نه ده کومه فاطمه هغه د الله د پیغمبر د کور په منځ کې چې سترګې غړولې وي هغه فاطمه چې یو ځل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه تپوس وکړو داسې ناست وي دا صحابه کرام نو نبي علیه الصلاة والسلام دې تپوس وکړو ویل په ښځو کې معیار څه شی دی معیار داسې صحابه ته نبي علیه الصلاة والسلام ویلو نو په دې کې یو صحابي خاموش شو بل هم خاموش شو نو علي رضی الله عنه زه په شا باندې رالم چې په شا رالم کور ته ننوتم د علي رضی الله عنه په نکاح کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لور فاطمه الزهرا وه نو ما د فاطمې نه تپوس وکړو چې ای فاطمې ستا باباجان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ باندې سوال وکړو چې په ښځو کې معیار څه شی دی په ښځو کې معیار دا ګوروالي ولې چې رنګ دا یې څنګه ښه سره سپینه وایي دا والې ولیده ښځو کې معیار څه دی والې ولیدو د خدای باندې په خانخي را اوږدې ما تا ولیدو څه معیار څه شی دی په برمخي را اوږدې ما ګورئ د الله د پیغمبر د لور مبارکې د خولې نه د ښځو معیار واورئ د ښځو بهترین صفت د ښځو هغه صفت چې د هغه صفت د وجې نه په ښځه کې چې کوم دی یو بهترین حسن راځي نو هغه صحابي علي رضی الله عنه د خپلې ښځې د فاطمة الزهرا نه تپوس وکړو چې معیار څه دی ویل معیار دا دی واورېدو چې الله یرین الرجال ولا یرونهن د ښځو لپاره د ټولو نه اعلی اوچت معیار دا دی چې بنجاري ته ونه وځي
خار کارونه د مبارکۍ چرګ پسې راني شي په ساړې ګډه پسې راني شي او د ماشومان په کار پسې راني شي چې د په تصور سره لګي او د په تصور باندې سره لګي دا د کوم معیار دی اگر رامنډي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ویل علی رضی الله عنه ویل تا څه ویلو ویل ما ویلو چې په خزو کې د ټولو چت صفات کوم دی هغه دی د خزو کې د ټولو چت صفات دی چې په پردو خزو یې نظر ونه لګي او د پردو خزو نظر په پردي راځي ونه لګي د بنجاري دروځي د کباړي دروځي د چرګي په نوم باندې د غوا په نوم باندې او د ماشوم د کار په نوم باندې سپټا تراړي شي ولدار د چا ویلو ولدار د ستا لور بي ویلو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل له وته ول فاطمه بضعه مني فاطمه زما د زړه یو ټوکړه ده پر اعضاء فقط اعضاني چې ور فاطمه چې د خپل ازما د زړه سره هغه خبره